څه فرمایلی او د الله په حکم یې فرمایلی. من زمنګ عقل نه منل چې دا به څنګه وشي، نن وشلو. نن موږ دا نشو ویلی چې د لور نه د پلار، پلار نه د لور پرده ده، نشو ویلی. الله حکم نه دی کړی. واقعیات دې تراله دا پرده هم ختمه شوه. موږ نشو ویلی چې د رور د خور نه پرده ده. واقعیات مخامخ راله. اوس وکړو نو څه وکړو دې کې؟ معاشره دومره د حیا نه خلاصه شوه، د پلار او د لور، د رور او د خور، دا معاملات تباہ و برباد شو. دې معاشره کې چې اوس موږ قرآن بیانو، موږ لس شرم راځي، مخکې ځای نشته د سره. الله دې د دې معاشرې په حال رحم وکړي. وجه څه وشوه؟ غریب ملکو، غریب خلکو، هر یو د نوړی مالک شو. چې د نوړی مالک شو، بس دې بیا د دین کار ته نه دی اوزګار. دا د یو سړي لوی کرامت وي چې هغه سره معلومي او دین ورسره ومي. پوه شه د الله لوی فضل دی پر سړي. سره د مال نه د دین ته روان دی. قرآن کریم په خپله فرمایي وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. الله فرمایي که زه د چا ډوډۍ زیاته کم، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، باغی وګرځي دنیا کې. چیلې په ګېډه باندې موړ کم، نو دی زما دشمن وګرځي. عہده ورکم نو زما دشمن وګرځي. فرعون وګوره، نمرود وګوره. مال ورکم زما دشمن وګرځي. قارون وګوره. هیله چې ډوډۍ نن زه ستاسو د ماحول نه خبر نیم، هیله رسېدلی یم، صرف مې اودس کړی دی، ادیس ته راغلی یم رونو. دی علماء ما ته څه حال نه دی ویلی، والله حال نه دی ویلی. خو د هر ځای ترتیب دقسې دی چې هیله ماړی شوي دي، بس د دین نه پاتې شوي دي. هیله ماړی شوي دي، رشته دارۍ ختم. زما تا ته څه حاجت دی؟ کله چې حاجت و ته زما رور وې، زه ستا رورم. نن ته په خپل کور موړې، زه په خپل کور موړ شم. ستا ما ته حاجت نشته، زما تا ته نشته. رونو داسې نظام د دنیا چلیږي نه. دا الله ځنې ماړه پیدا کړه، ځنې وږي پیدا کړه، ځنې غریبانان، ځنې مالدار. د دنیا نظام چلی دا که ټول ماړه شي یو بل به وخوري، بیا دا نظام به په ځای ولاړې نه کېږي. ته ښه بنګله جوړی، ډالرو او ریالونو والی، لیبر او مصري نه میلاویږي، جوړه به کې په آرام کښېنه سړیه. هغه خوار غریب پکار دی چې بیلچه ووایي، لیبري وکړي، مصري له بلا کټه ورکړي، سریه کټ کړي، جال وتړي. غریب پکار دی تختې ولګوي، شیټرینګ وتړي، ستا بنګله جوړه شي. غریب د مین نه لرې کا، ته ځان نه بیا سپیکورې کا، بیا نظام د دنیا چلیږي. نو ځینې زموږ حکومتونه راغلي او تاسو ځنو ولیدلي، وی موږ غریب او مالدار برابرو. ای رور په آرام کښېنه، نظام تباه کې. دا جدا جدا طریقه باندې الله پیدا کړی مخلوق ته، گزاره هم دغسې کېږي. دا چې ټول ماړه شله، تباهي به وشي، قتل عام به وي. مقصد دا دی رونو، دا دینی مدارس د دې په انتها ضرورت دی. هغه ثوابونه عذابونه یو غاړې ته پرېږدئ. نن معاشره دې ته رسېدل ده د قرآن نه د لرېوالي د وجې نه چې زوی د پلار دشمن دی، پلار د زوی. موږ په سترګو دا واقعات لیدل دي رونو. مور د زوی، زوی د مور، رور د رور. پخوا دشمنۍ به وي، لږ قومونو سره به وي،
اوس کور په کور جنگ دی، هر یو د یو بل نه تنگ دی او ولاړ دل نه لږ په سنگ دی. کله چې غریبو د هر شی سمو نو ځکه زما رب فرمایلی دي چې زه ډوډۍ زیاته کم بس باغیان شي باغی شي نه منم د چا. نو زمونږ داسې معاشره دې ته ورسېده چې زمونږ په معاشره کې یو مسلمان ښځې د مسلمان سړي زوی هغه الله ته کنزل کوي، رسول الله ته کنزل کوي، کلام الله ته کنزل کوي. هندونه نه خفه کېږو، سیک نه، د انګریز نه موږ ګیله نه کوو. کمزور دله سړی به د دشمن نه ګیله کوي، زمونږ نه پیدا پاسی او هغه الله او رسول الله ته کنزل کوي. روحاني ته خبره ورسېدله، پوه شوې. وجه څه شوه؟ د دې کتاب نه لرېوالی راغلی دی. زوی مور نه پیژني، پلار نه پیژني، نسې نیکه نه پیژني، که پیژني به په قرآن به پیژني چې دا د منځه لرې کې ادب خولو کتاب دا دی، انسانیت خولو کتاب دا دی، غیرت او بہادری خودون کې کتاب دا دی. دا خو د منځ نه لرې شوی دی. دا د تلاوتونو کتاب نه و. موږ دا نه وایو چې تلاوت یې مه کوئ، خو ځان پې پوه که تا رکوع ولسته سوچ سره دې کې زما رب څه ویلي دي. او دا شان د صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. رونو یو صحابي دی، هغه خوارې خوارې کوټې وې دی هغوی، د دې لوټو دیوالونه به ځنه ځینو کې ګټې مونه وي. نو دا نیمګړی ونه دیوال دی، دا سیلی چې راځي ساز کې باران دن نه راځي، ټیم نه میلاویږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کې ناستی. یو ورځ سوچ کو چې دا خو لوی تکلیف دی موږ ته، باران سیلی یاره نن د پیغمبر خدمت کې نه حاضرېږم. یعنی هر وخت به دین زده کولو ته ناستو صحابه. دې وجې نه د هغوی تپوسونه قرآن کې ډېر کم دي. قرآن یو څو تپوسونه د هغوی سوالونه راغستي دي او جوابونه دي. مفسرین کرام فرمایي دا سوالونه ولې نشته؟ دوی حاضر به هر وخت کم حکم چې راته هغې کې به حاضر و، هغه به زده و، د سوال ضرورت یې نه راته. د خټه وکړه چې نن دا نیمګړی ونه دیوال دا کومه جو لاسونه یې خټو کې لړلی دي، دغه خپل دا دیوال کوي. اخوا وکتل یو صحابي را روان دی، وی وروره د څه ځای نه رالی؟ وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کې ناست ومه هلته نه رالم. وی څه نوی حکم راغل دی؟ وی او نوی یو آیت راغل دی، نوی آیت راغل دی. وی وروره ما ته وایه نه زر ووایه کم حکم راغل دی؟ کم حکم راغل دی؟ هغې وی دا آیت راغل دی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون. اقترب للناس حسابهم، خلقو ته په حساب نږدې شی دی او دا خلق خو غفلت کې اعراض کوونکي دي، په سر حساب د قیامت ولاړ دی او دوی بېغمه دي. دوی زما د په الله قسمی سوچ زه ژوندی یم کما دا دیوال سر تک وای زما خدایا دا ملکانو خوا اوس منګه ملکان هغوی قربانۍ ورکړ دي، منګه دې نمایش پسې شي و هغه بله ورځې رانه پاتې شي. زمونږ علاقه کې یو سړی غریب سړی و، پورې لاړ عربو کې مال یې وګټه، بنګله یې جوړه کړه، داسې ټیلونه دا تاسو چې لګولي ښه ټیلونه یې ولګول. د بل روان ونې کور نه اوس دې ته به کډه راوړي، اراده یې کړله رز دو کې کډه راوړمه کور بال بچ دې ته راولم.
څه چل ولا وشو فلان کې مړ شو یې سړی هغه کور دقسې ته پاتې شو کور ته نه دقسې پاتې نیمګړې دنیا څه ته وایي دې ته وایي زړه مه لګوئ یو سړي سره رشتې بنگله ته جوړه که منه نه ده غرور او فخر او تکبر به پې نه کې عاجزه اظهار خپل رب ته کوه او څومره چې د خدای نوړی راکوي دومره د الله زیات تابع اوسېږه تا به الله نه شرموي نه به بېزته کوي نه به یې خفه کوي نن موږ سره هر څه شته او موږ خفه یو پریشانه یو وجه دا ده قرآن کریم نشته رحم دی الله رب العزت زمونږ په شیشو خو د قرآن باندې وکړي چې هغوی موږ له یو داسې ښایسته کتاب لاس کې راکړو او داسې انداز باندې پوه کړو چې جټ نه جټ امین امي سړی څنګه به یې پوه کوي چلې وخو په دې انداز هر څوک رونو نشي پوه کولی څو پورې چې دغه خلکو سره ناس نه ځان به ستړی کي هغوی یو طریقې کار بل شان یو الله مونه کار اغسته او قرآن کې پخپله الله فرمایي زه مخلوق کې دې کتاب له خلق اڼومه د دې خدمت له اڼولې خلق زه ګورم هر چا نه دا نه اخلي هغوی د الله رضا لپاره کار وکړو دنیا یې بدله کړه څوک مني یا نه مني نه دې مني دا انور لګېدل یو سړی زه قسم خورم نشته انور نو زه تا ته څه ووایم تا له د څه ځای نه چشمې راوړم دا لګېدل ښکاري ګرمي ده بار ته لږ وځه هغه جدا سوال دا ضروري کتاب دی رونو دې نه بغیر نه کېږي لږ مال به د سره چې تا سره د الله دین و قرآن و چین او تسلی تبوی حکومت زما دی دا ټوله دنیا ستا ده ستا ملک امن به نه نن زما ستا دې ملک هم امن نشتی کوم چې زمونږ امن له مقرر دي د هغو امن نشتی هغه چې په دې لارې دي چې ما ته هم ګوري ده ته هم ګوري چې څوک راته بد بد ګوري مونږ خدای و دوست ساتي زمونږ د خیري ځکه سر خو دو ته ویلې کېږي زمونږ خو سر نه دی که نه مونږ خوار غوندې ګاډه زه کله خوار غوندې ګاډه دی را سره کله کله چلوم نو څوک چې پېژني نه څه ځای کې وي لرې شه سر راغی سړی ما برې چې د بل سلوم دی هغه راغی سر راغی دا زمونږ ته سرونه نه دي سرونه بل چا سر دي تاسو چا نه تپوس وکړئ تاسو هسې دعوه کوئ زمونږ سرونه دي سر چې کله په دې روډ تېروځي یو شور یو غوغای ځینې سرونو ته ما ووایي مې تاو چې دی دا شور مه ګډوئ که څوک ستاسو طلب کوي هغه ته خو پته به نه وي غلی ونې تېروځئ وایي سر راغی سر راغی سر راغی جو بس هغه نه پې غر راغی جو هېڅ هم نشته هر سروان شو د دې ټولو علاج دا دی چې قرآن ته به لاس واچوو د علاقې خیري د توحید سنت عالمان دل الله را کړي زده کوي په دې بچو دین کني ستا کور کې ستا بچے الله او رسول الله او کلام الله ته کنزل کې دا په هر کلی کې پیدا کیږي د آیات ځان سره یاد کا ځان سره ولي کا ځان سره ځکه الله رسول الله کلام الله غ پیژني نه رونو د دینی مدارسو د نزدیک دور نه د دوی یو مرکز دارالعلوم دیوبند دی دا ایسته مدارس دا دی هغه دیوبند بچو په حساب دي دا بچی دي لکه د سکولونو مور په دې علاقه کې علیګړ یونیورسيټي ده دی علیګړ یونیورسيټي څوک ورکړو دا چې کوم ستا په خزانو ناس دي دا یې ورکړه 1,000 روپو دیاړي منګه کو په منګ ټیکس ته اغله بجلی فری او گاڑی من کته شو هغه ته سوته بوته وای دا و گاڑی ته تکته شي
په خوا کې تېروتی نه شي سودي څو زره ګاډي دي ځان له حساب وکړه چا نه تپوس وکړه یو د میاشت لیدلو لی چې مقرر کړي چې څو کربه اربه روپۍ د میاشتې د هغو تنخوا ده دا میاشت ګوري 15 ورځې زموږ اختر وروسته وي ستاسو اختر مخکې میاشت ګوري موږ کربونو روپۍ ورکوو ورته ټول فضولیات دا څه د خوا کې کابل دی ټول عمر هلته جنګونه شوي دي لاړ شه تیل په څو دي 75-76 روپۍ دي که څو دي دلته څو دي ډرایور ماما نه تپوس وکړه لږ ورځې مخکې 500 به موږ تیل واچول 15 لیټره تیل به د 500 15 لیټره تیل هلته جج هغه ورځې خپل هغه فیصلو ځای ته ځي خوار غونې صادر دا رومیال دا له چا تیسري کړلی چا خوار غونې صادر سه اچولی څه پسې ځان پسې هم راکاږي روان دی رکشه کې 15 روپۍ کې 2 روپۍ ورکړې دغه رکشې نه کوز شو نه سکولټري ده نه څوک چې سر راغی هېڅ شی نشته هغلی ونې هلته پورې نن و دننه فیصلې کوي ځان او دا دلته ستا روپۍ غټه ده که د هغه وایه د هغه ځکه هغه ټول عمر جنګ کړی دی که نیتونه خراب نشله الله دې نه کي الله دې نه کي مثالی اسلام بنافذ وي دنیا به ته عبرت اخلي او د تمامي دنیا نه به الله مالدار کی ځکه چې خزانه خوري نه کنه نه دی قوم لکېږي دلته کې خو خوړې خلکو چاو خوړې ځان له ګوره کنه ته کم کم نوم واخ یا داسې بارود الګ بار ملک بولډینګانو باندې لیکي دا پلان کې سر بولډینګ دا پلان کې سر بولډینګ دا پلان کې سر بولډینګ استاد د سر نشته دا ولی هغو سره دا کتابو هغو ته دې کې د هغوی رب ویلي و چې تاسو له ما حکومت راکړو تاسو به دا نافظوئ هغو نافظ کړو هغه د یو سړي سره شاپر دا تیلی نه دی پلاسټک شاپر ورته وایي تاسو شاپر کې دا ډالر دي 100 روپۍ دي سپین شاپر دی روان دغه سړی بیغمه ځان له روان دی ته دلته یو ګېډی 1 لاک روپو ته لږ څرګنده واخله یو سوپ په دله درکړي خوړ کې به پروت دی ګېډی به دنه اخیستي ته دی ولې دلته سزا نشته لږ ورځې مخکې څه زیاتی شی ګنټه کې دننه سړی ونیو توت ته وخېجو موږ خپل علاقه کې پلان کې توت ته وخېجو تاسو پته نشته څه شي ته یې خېجوه دلته توت ته نه خېجي سره دې دال ورکړي بیا چرګان ورکړي بیا به خیال کوي خجي ځه بیا ګوره خیال کوه به خود خیال کوي دا ولې دا کتاب نافذ نه دی دا څه چې موږ وایو راولو یې دې پسې رونو دا نافذ شو بیا دې ملک امن دی مسله دا ده تا یو سړی ووهه هغه لاس ته مات کړ قاضي د اسلام فیصله به هغه لځي 500 خان به ورکوي 500 خان به ورکوي 2.5 کروڑه جوړېږي چې 3 لکه باندې اوښکې که څه شی جوړېږي که 3 کروڑه جوړېږي یعنی لاس دې مات کو دومره لوی دیت ته ستا صرف د دې لاس ماتولو تا یو زنانه ته وي چې اوس زناکاري 4 ګواهان راوله که نیم لا بربنډه کا 80 لخت 80 دورې به تا باندې لګي تا مسلمان عزت ولې داغ لګوله دی په عزت باندې زمونږ ملک نه د زنانه امن دی نه د سړي امن دی نه د بادشاہ امن دی نه د مولا امن دی نه د بل چا امن دی نشته دی دا ولې سزا نشته دا لږ ورځې مخکې چېرته یو کس نه غلو 100 روپۍ یوړې
چرته لاړ وې دغه لاړ ټاک ټاک شو په دې پټواری باندې مردار کړو لاججانو ته پرې نخله هلته یې مردار کړو غم خلاص شو بل به دغسې بل 9 روپۍ واخلي بیا نه دلته خو زمونږ علاقو کې خو دا دستور چې غل داسې تښتېدلی نو دا زمونږ دوستانو پسې داسې روان دي دې بوټي کې لاندې وایي دې پورې کړي هلکه هغه دا لاړی دا لاړی دې باندې ځان کوڼ وړونکي داسې امان راځي نشي امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ نیمه دنیا نه زیات باندې هغه حکومت کړ دی تاریخ د اسلام دغه تاریخ نقل کړ دی یو ورځ سوچ کو ما د الله قانون نافذ کړ دی س اثر قتل غواړم ستاسو سلور صوبې دي خاصونه یو نوړی د پیشو نه ده هغه د نیمه دنیا نه زیات باندې حکومت اډر اعلان وکړو جاری کو حکم نن به ایس دکاندار خپل دکان نه بندي پیسې دي اقا سے پرې دی سازو سامان طالب سوک نه لګي دروازه به نه بندي سیده ځای کورونو ته چا چې څومره نقصان وشو حکومت خزانه نه ورکو خلاص شو رونو شپه تیر وتا سار شو اعلان جاری شو راشي د چا چې څومره نقصان شوی دی چې موږ درکو د نیمه دنیا نه زیات باندې حکومت کې سزا کې 1 روپۍ غلا نه ده شوی قرآن والا قانون دا دی رونو ته دلته خپل دکان پرېښوی شي 3 ځله دکاندار په تالې زور کوي بیا راځي وي شک مې دی چې ته نیم پوه شي بیا پې زور وکړي سار راشي تاله ماته اوس به صحیح موږ چې کوم څوکیدار مقرر کړ دی هغه د هغه نه پیکچ ووایي وایي زه به ځان کوڼ وړون کړم چې تاسو درز دروز وکړئ لکه عجبه لږ به پکې مال راکړئ غریبي مې د کټ کې پروت یم تمامه شپه سیلی کتز یا بره راځي زه جو پروت یم دکانونه لوړ شي هغه کم یار موږ ساتلی هغه لا پیسې ورکړي زه یې سړی وده شم په پارنا وتلی یم پسې شي به تلی په چا اعتماد وکړو الله دې دې کتاب سره زموږ محبت راولي علیګړ یونیورسټۍ رزلټ دا څو زمانه مخکې تاسو وکړو ته تفصیل څه ضرورت دی هغه چې کوم فارغ کړ دي هغه وګوره دارالعلوم دیوبند څه وکړل هغه چې کوم علما فارغ کړلی دي هغوی کار وګوره لږ ورځې مخکې د سکول نه د کالج نه هلک راغی 35,000 باندې سپی راویست رونو غټه بنګله ده د هغه د پلار ګراونډ دی خوا غټ ګیټ دی سړی چې ته سیټ دی مال کې ټیټ دی غټې پیټ دی کارې ټیټ دی سړی سیټ دی سپی راویسته هغه ځای کې وتره پورې ګوټ کې دا پلار حاجي صاحب نه و دی راغی چې دی په ګیټ ننوت سپي ورته صدمتو کو چې بابا جی کدھر ہم آ گئے ہیں ادھر تم کدھر سپي خو کار دا دی غاپي زمونږ اټه سپي غاپي نو که ستاسو سپي نه غاپي نو نه به غاپي او بھائی دا سپی چا راویستی دی بی بابا جی دا لالا راویستی دی راغی هغه ته وی بچیا سپی تا راویستی دی بابا جی د شوق لپاره مې راویستی دی خوښ شوی مې و پنځه کم صالح زره باندې مې اغوستی دی بچیا دا موږ علماو نه اورېدي دا شیخه نه بابا جی ما راویستی دی خیر د دوست خبرې آپس کې تیزی شوي پلار وی زبا یا زبا دے کور کے میں یا با دا سپے دے کور کی یعنی سپے او باسا اغازوی پلار توئی بابا جی تسی جا سکتے ہو تتلیش سپے بائی تزا خواندی ہوکو ډیره مزه وکړه کدو دا کتابم ورته خولی وی دا سکولونه کالجونه من هم په خپل زامنو ویو ویرونو لازمي ویو اوس ځینې مدرسې چې لسم پاس نه تا په سړو کې نه حساب وي
وای زازا لسم با پاس کای علا با دا باس کای و منگ و سر دا خیو چه سبا زمانگم یو گوٹ کی زیئی آل دا سپیئی خو یو گوٹ کی زمانگم زیئی بابا جی دا کورا ہوا تا سپی پاتے شو پلار لار راشا لگتا مخ کے بوزم جنای راغله د کالج نه سلور ملګری ځان سره راويستي دي غب شپيان ورته وي تاسو به خیال نه کړئ بیٹک ده د دې درې چته بنگلې لاندې کته بیٹک دی مهمان خانه ده دې دا چراويست دریم چت باندې د دې جنې بنگلا ده د اجل سیب د لور سیده لاړه برا دا ور سره هم لاړل برا ماشومان ولید نورو لیکن اجل سیب راغی هغه وړو ورته ملمانه راغل دي سالورو ویخه جو اجی سے اخکارہ کی کہ ملمانوں تھا بیٹک تخکارہ شو بیٹا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے دل تک وہ سوکنشترے ابا جی اگا پلان کے سر ابر تلی دی منگ پدی سترگو کتلی دی پدی پوڑو تلی دی او بر سنگ تلی چتا رشتہ داران بھئی اجی سے بر راغے سڑی ناشنا دی سڑی ناشنا دی ددی خواشنا دی خود ددن آشنا دی بیٹی یہ کون ہے لوری دا سوک دی ابا جی یہ میرے فرینڈ نے دا زما دوستان دی صد دیر صد کوستان دی تاسو خپا نشه صد دیری ما صد دیر صد کوستان دی دا زما دوستان دی بیٹی یہ کیا کہہ رہی ہے لوری سوائی ابا جی دا زما دوستان دی خیر دا دوسو تو میں بشوی آغا اختلاف زیادتی تا ورسے دا دی لور دی دوستانو تا سل ٹک ٹک گو رہے دا دی کڑکای نا او غرزوائی دا پلار زمن کتا چه دا تاو لگی پتا دا کڑکای نا بابا جی خو پنجرش بابا جی خو اڈو کی پاتی کنا سیشے نہیں حالتا نے او غرزو کتا بیا سو ٹوٹے شو تنیم تلکی دو تلی دو دلتال نہیں ویلے ولی دا ماحول جوڑ شو دا زکا جوڑ شروع دا تاریخ جمیل سے تاسو پیجنے تبلیغ جماعت یا مقرر دی آغا خپل کتاب کی لکھی ہوئی منگ چی کالجون کے بہو منگ تبیدہ تربیت راکاو بازو کالجون کے ٹولو کے نہ دا سی بازو کی منگ تبیدہ تربیت راکاو اللہ نا رسول اللہ نا کلام اللہ نا عالم نا نفرت خبر با منگ تکولی چه دا سپک شی پا معاشره که نو سپک شی نو تبا سنگ درون شی لہذا دا دی دینی مدارسو دا دی غور کوای او دا دینی مدارس دا رونو لوخی دی دا علم لوخی لکا تا گلاس دے کے پئی دی منگ سویو حلقہ اچھت زے کیا خیال تھا گلاس تے کوک کے خان اے گلاس سم کے دا گلاس کوک دے گلاس پیونو منگ اخلو نا گلاس سم کے دا لوخ ہے سم کے دا کرونو دا دینی مدارسوں میں حفاظتو کو دے کے دن علم دے اغبا بچی اکا دا دے حفاظتو نکو جو بیا ٹک شوا سپے بئی تبا نہیں او دوستان بئی اتج ٹوٹے ٹوٹے بپرو اللہ دیا غرض منگ تاوستا دے بی عزتائی نخی عزت دا اللہ دین کے لئے دیتا چی چالاسا چولے خلق عزت من شوی دی دیتا چی چالاس ندے چولے سپک شوی دی نبی علیہ السلام خوارے اکڑے دی عرب و سرا وسڑو دس خبر میں راوڑ دے عرب عجم بٹول ستاسو خادمانی امنے وی اگوی دا دی دشمنی شروع کڑا منولو پزیبانی شیروانی تورسی دا دی دینی مدارسو حفاظت کوای شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ دے خلقو قرآن ضروری گنلے علماء کے وجود کو غنیمت سمجھتے یہ کہ دی قرآن سے مرتبہ حیثیت منل ہے دی قوم دی با علماء
وجود غنیمت ګڼه. دغه علما دي دا تاسو ته د مور خور فرق ښیي، دا تا ته ښیي چې دا د مور ده، دا د لور ده، دا د رور دی، دا د پلار دی، دا د رب دی، دا د رسول دی. دا ټولې خبرې قرآن کړي دي. صحابه د اغستې او عملي جامه ورکړې وه. په څلور کونجه دنیا الله ضرور کړي. راشه د عاجزان د کابل چې په صحیح معنو کې د دې نوم یې اغستو، په څلور کونجه دنیا ضرور شي دي که تاسو یې نه منئ؟ ضرور شي. هغه چې کم تلي دی ټلیفون ورته وکړئ بیا راځئ، هغوی دې خلکو سره نه کېږي. یو اخبار ما یو ځل کته، هغې کې وی امریکې والاو که بل ملکونو څو ملکونه وي وی موږ هغه نورې خارجې څه کوي، زموږ چې کم کابل کې وی فوج جنګېده نو هغې هغه پیمپرو ډېر خرچ و. پیمپر دا یو شی دی، بیا تپوس ورته کورو وشوي. بار ضرورت نه نشو تللی سړو، هغه جنګ کولی شي. دا چا بهادري دې خلکو ته ورکړه؟ دا د الله کتاب ورکړه. د چې کوم بهادران کړي دي ګرمو کړایانو د تیلو ته خلکو غورځول دي، پروا نه ده کړې. ارو باندې نیم کړي دي، پروا نه ده کړې. په دې جوړ شوی خلکو موږ خوار او زار ځکه شو موږ دا پرېښو. زمونږ ملک کې ظلم ظلم دی. ولې ظلم دی؟ دا نظام نشته. خورد برد کاتره چا چې لاس بر کېږي بل د خیر کې غر کېږي، خو چې ده د پې لاس بر کېږي. قتل و غارت دی، سړی نیولی کېږي بل ورځ ضمانت یې کېږي. اسلام خدا اجازت نه دی کړی. فاطمه نومي جینۍ ورونو، یو د حضرت بچای ده هغه نه، بله یو جینۍ وه فاطمه نومي و، غلا یې کړې وه. اسامه او د نبی بچای فاطمه دا په سفارش کې راله، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ګډ جوړ به وکړو، د دې جینۍ لاس دې کټ نه شي، د دې زنانه لاس دې کټ نه شي. نبی علیه السلام غصه شو، تاسو د مجرم ضمانت له راغلي یئ. اسلام کې د مجرم ضمانت نشته، نشته، بالکل نشته. مجرم قید کول دي، ضمانت نشته. منګه یو مجرمي نور ورڅخه ضمانتیانو او قودي روپۍ ورکو، پروا مه کوه، کیس چلاوه، کیس چلاوه. دې ملک کې د څه شي تمه کوي؟ الله دې دې ملک لا څوک صحیح مسلمان حاکم نصیب کی چې موږ ته اوچته دا نوړی په آرام خو وخورو که نه، اچته په دې روډ په امن سره خو لاړ شو. نو دا څه کمی چې دی دقه دی چې قرآن نشته رونو. دی خو دغه عربۍ کې د هېڅ پته نشته. مخکې د یو ځای کې جنازه وه، ستاسو علاقې دستور دی یا نه؟ زموږ غاړ ته اوس نوی دستوردار اوت حقي څوک چاته نه پرېږدي. که پرېږدي هم راځي به وایي ستا والد ته 20,000 روپۍ وي زما طرف نه پاتې، لیاز خو پې خېږي که نه؟ که ناسې پرېږدي څوک هسې 10 روپۍ نه پرېږدي. دا کلنډران په 10 روپۍ هغه جنګ کوي چې ته تماشه به نه کړي. دا یو بل چې کوم دوراکاږي وایي تماشه یې څه. اعلان هغه مولي صاحب وکړو، مې مولي صاحب ستا خبره خلاصه شوه. ویاو مې یو خبره کوم رونو، چې حق وي یا نه هغه خو به کېږي، خو داسې یو کتاب دی چې هغې ته قرآن وایي، هغې کې زما رب ویلي دي د دې مرده په جایداد کې، نقدیت کې، بینک بیلنس کې د ده د لوڼو حق دی. ګورې خطا نشي، هغه لوڼو حق دی ورکړي. ټولو راته بد بد کته چې دا دی پکې کمې ووتې بوتې وي. چې کوم صحیح حق دی په قرآن ثابت دی، هغه نه یو ملا اعلان کوي نه بل څوک اعلان کوي. اصل خدای بخښه چې آقینو دغسې بله یو جنازه کې جدا رواج جوړ شو. نږدې ورځو کې ما یو کس ته وایي ما دا سړی مړ دی، ښه زه غټ غټ ونې که نه، نو که اعلان چا وکړو نو ته به یو ترتیب وکړې، تا ته چل ښیم، ازمیښ کوو، امتحان کوو. وی څه؟ ته به یو کاپۍ کې ځان سره ولیکي چې پلانکی ورځ باندې پلانکی میاشت کې دی راغلی و او
3 لک روپۍ غوښتې وي زمونږ عزیزو موږ ورکړې دا 1 2 3 4 د دې 4 کسانو په مخ کې دا روپۍ ورکړلې دا تاریخ لیکل دی هغه اعلان وشو مې اوس د هغه مرضې 13 ورځې لسته بیا ته لاړ شم بیا هغه لاړ وي چې دا خو زمونږ خپلو مو رشته دارو ډېر معززو دا یو موقع باندې راغی دا د فلانکې 4 کسان هم راویستي وو اما ته اړم شوې 3 لک روپۍ جو میں اوس عزتمن نه اوس بس وکما سمې قرض که سره وي 3 لک روپۍ مې ورکړ دي نو تاسو سره چې کله وشي نو که تاسو مال راکړئ نو ښه به بل تاسو هغه د اعلان هم کړی نو هغه زامنو جرګه وکړه وي ټیک ده خبره ستا ټیک ده خو زمونږ د ده حساب کتاب جدا و هیرونو خدای ته وګوره هېڅوک نه ورکوي هسې وایي تاسو ووایئ وایي موږ چې وایي موږ له راکړې 3 لکه موږ خو پې ازمېښت کوو پوه شوې پردي حق سره دنیا نه مه ځئ پردي حق سره چې څوک تلي دي ګرانه به شي نبي علیه الصلاة والسلام ته اطلاع راله صحابي مړ دی جنازه یې کول دي حضرت راغې وی ستاسو په دې رور د چا حق شته وی 2 روپۍ دي پې وی د ترکه میراث شته چې موږ 2 روپۍ هغې نه د قرضداري حق ادا کو یا رسول الله نشته وی صلو علی صاحبکم دی بنی تاسو جنازه وکئ زه محمد د جنازې کولو ته تیار نیم دې سړي بنې د بل 2 روپۍ دي د 2 روپو سره قبر ته روان دي زه محمد د جنازه نه کوم واپس شوته زمونږ غونې خلق نو صحابه اوچت خلقو بل را پاسې د الله رسوله جنازه یې کوه چا چې څومره حق ده زه به ورکو پس ته حضرت راغې جنازې وکړو په موږ څو حقونه یې د خلکو قرضې اخلو په دې نیت اخلو چې نه یې ورکوو یا خدای زموږ لاس هم نه بر کوي بیا نو پردي حقونو سره به نه ځو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یو ځل صحابانو تپوس کوي مفلس څوک دی غریب څوک دی صحابه یا رسول الله درهم د نانیر نه نو دې ته موږ غریب وایو نو وی نه یې پوه شي مفلس هغه دی چې مز روجا حج زکات ذکر تلاوتونه ټول نیکای راوړلې قیامت ته راغې قبول شوي هم دي نیکای کړي هم دي خو سره د نیکو یوې کنسل دی بلې وجل دی بلې والی دی بل باندې الزام لګول دی دې راغې د مز روجا حج زکات قبول شوي دي یو وی زما په حق دی خو جنت ته روان دی بل وی زما په حق دی الله د دنا د نیکونا حصہ ورکوي با حقدار الله به ورکړی شي بیا به ډېر وی زمونږ اوما کوپی الله تعالی به فرمایي د چې سره وړي ختم شلو د سره خو نیکي پاتې نه شوه بیا د هغو بدای باخلي د په سر بګدي بل بوی زما په حقو داغه بدای باخلي د په سر لنډه دا پردای بوجای ډکې سره جهنم منځته بځي دا دغه نیک خبر دی یارونو چې ټول اعمال کړ دي قبول شوي دي محشر ته راغلی دی زمون خو د نیکو پته نه لګي د پیغمبر په طریقه یې نه هغه کله منظورېږي ما یو حدیث لوستی و چا چې یو عمل وکړو چې زمونږ په حکم نه هغه مردود دی رونو زمون غمی زمون خادی چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې تجربه وکړي من کړ دا کوم عادت چې زمون په علاقو کې د نبی په طریقې شعر الله کو کې محبت چول لے هغه کور آباد دی کوم عادت کې چې څومره خلاف د الله او د رسول شوی دی میاش دوا کې کال کې طلاق ته مسله الله هغه آباد پروانی بدل شي تا په د نبی طریقه سه زلې ده تا هغه سه زلې ده تا په هغه خپې خېدي زما ستا لور د فاطمه نه اوچته نه ده
فاطمه چې څنګه واده کړ دا عالم نه تپوس وکړه اقصې د لور واده کړه زمونږ ودونه 300 ګاډي مخکې لري 300 وروستې دي دا غوغا ده دا غوبل هغه د کم بدبخت چې واده یې هغه خود څه په مخه کړی یا خدای خو سپید گیدړ نه خلاص کی هيا 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 د پل نه چې ودنګي کنه جو کاته درې ټوټي شي دغه نناوي نکریز سرول اسونو سره راغل دا دغه نه د الله تک سر په مينو کې راغله دا خو زموږ ته واقعیت چې کې تاسو غاړه نه شي نه وشي د نبی طریقه مې دا کاته خو بنوي دی وجنا قرآن کریم وائی فلا وربک لا یؤمنون نددا سے کار اللہ وی زماد قسمی لا یؤمنون مومنان ندی سڑی دی کزنان ندی مومنان ندی حتی یحکموک فیما شجر بینہم سو پوری چتا فیصلی والا ونگرزئی پاغا معاملہ کی چد دومیز کے اختلاف راغل دی تا فیصلی والا ونگرزئی مومنان ندی سڑی دی کزنا ندی مومنان بالا کی گی چی خپلا دا مسئلہ دین تراوڑی نمنگ نن سبا دین تالا رازو چتانا تحصیل کے مال نخلاص شو عزت نخلاص شو بدن نخلاص شو بیا رازو بٹرام کے زمانگ یو جماعت تے جی دسی دا خوڑ پا کنارے ما سا خبر ہے اوزالو کرے او کس جدا کرما وی دیر کلونا مخ کے وی دی خوڑ برنا ساڑے راوڑ مڑے لوشے بھئی راغے ما چوکت سڑے را روان دے جو لتی نمینو پکت امزا کتا کوٹ سر سندے که آغا پا مخ اکڑے جو ثوابای نبی اڑو لئی ظالم زیوہ دا دیا لاقی زل بڑرام سڑے او منی اورا ٹنگ مکو جو شکتا مکو دے اخوانو پولیس ماما تمیم دا سڑے پکت تا اما امزا زمان دا لاقی سڑے سلزی سیبا ویچے سو زمانی پوری دا کیس چلے دا بیا جج با گختم وی دے سنگ روانو خپی مخ کی وی کساری پا مخ کی اوبو کی روانو یا اللہ پا سگن کی وقت اختا شما ما تا چاوی ما با یو دی کپلا ور کڑی وا سیدھا دا خدا خود روکا چا سنگ روک شوی دا غزی روک شا ایسے با روزانا پیشی پتہ نشنی مڑی کی دو سیشے ویشی وی اورا دے دیر خفکان راگے وی جاجو باللم دے سنگ روان میں جی ننظر اشتیاویلو بنے راگ لما تارو سا میں ٹوک تارو ہوئی وی رشتیاوایا کنا میں دا خپی پا براوی جی دا دیر ناڑاما زلیلو خپی براوی اثاری کتاو زو ایران شما خپی نلگئی سر لگئی او بو کی روان دے اگا سنور الفاظ ویلی زمان کی قرآن دے اگا نچم بیل غصہ والا راغلو دا خپی باروی ساری کتاو مارا ٹنک دی خواو غرزاو جاجوی اوست رشتیاوی پی زمان پیشی ختم شو دی خور سڑای یوڑا تاراونیو بیاتا نش خلاصی دی سنگ روانو دی کوگ روانو دی قتل کا نقتل دی مڑو که دی کساو خپای خوزی دا کسار خوزی دا یاد اللہ بندگانو دا سب تحقیقات شروع دی باریکاتو کی کتوی داخلک دا زمان فیصلو زیونه دی چل دسیو شو علماء عبرت لا واقع لکی رونو عبرت لا واقع لکی یو سڑی بل نسمکا واغستا لوگوں نے زی واغستا سکنی یوی کئی ارچل چکی یو گٹ دا سی اچاتا شوا ایدہ چکتا لاندیو کتا خم منگورتا خم ویو تا سوائی ورطا غٹ وانی لوخی نہیں خم دا منگیشانی غٹ شیل شملی چپکی شار بی لوی خم دے او دا دن دا سونے ڈک دے دا گٹا پی دسی واپس کڑا آخوا لاڑا غا چانا چزمک آغستا اغتاوی دے خواراشا یار خدا سڑے پیخمانشی بی راغے وی ما دا زیکا نستا دا خم راوت دا سونی ما سشے ندے آغستے ما دا گٹا واپس ایخی دا
ته خپل ځمکې نه خپل خم لرې کا هغه کړه مه کوه هغه ځای نه واخله هغه ځای پورې دا ځای ما خرڅ کړی دی دې کې خم راځي دې کې سپین زر راځي سره زر راځي دا ستا دي دا زما نه دي هغه وایي خپل خم لرې کا جنګ جوړ شو ستاسو دې علاقو کې چې د داسې جنګ جوړ شوی دی چې وایي سونې خم ستا بل وایي ستا زما خیال سره نه به یې شوی تر څو چې دا نه دی شوی که نه نو د دې ملک د کامیابي په تمه مه یې کله چې دا جنگ تا ولید چې یو وایي سونې خم ستا بل وایي ستا جګړه لاسونه ولګېدل وی راځه ما سره شریعت وکړه علماو ته راله دا علماو هم ځینې کسانو پر شریعت کې بیا حیراني فیصلې چل ول هم نه ورځي هغه کیس داسې وي علماو ته راله وی دا چل دی دې کې اوس څه چل وکړو یو پکې زموږ نه خوار غوندې ناسو هغوی ماله یو چل خو زړه کې راغلی که تاسو اجازت کوئ مناسب نه ګڼم خو جو څه چل وکړم تاسو پکې غلی شوئ نو وی څنګه هغه یو ته وی ماما وی ها وی ستا لور شته بالغه وی یو ابل ته کاکا جی ستا زوی شته وی یو خدای لحاظ وکړه دا نکاح کو د دې دواړو ادا مسله به حل کیږي اس نه حل کیږي جنگ جوړیږي مړی کیږي نه حل کیږي وی سره وی داسې وکړه موږ عذاب نه خلاص کړ یالته رشته وکړه هغه خون دور راووخت که هغه دوله ورکه دوه خو تاسو پېژنئ که نه هغه دوله یې ورکه نوی کور نوی گذران ظالم الواده ساتی په خپل ځان تاسو ځئ حاجي صاحب دې دواړه لاړه خم دې دواړو واغست کله چې مسلماني راله یاره راله پردیش پردی زما زما دی بیا به دا جنګي چې دا ښځه مې ستا دی ته به ستا دی نه نه خو زمونږ د علاقو کې یو ځای کې کته په ځمکې پوله کې یو ځای کې ونه وه نو هغه ونه هغه حاجي صاحب کوشش کو چې دا ما ته واوړي داسې حاجي صاحب د بره نه کرښه کاږه کړه نو بره نه چې ته یو انچ داسې کاږه کې که نه نو کته کیلومیټرو باندې ځای دی پردی لاندې کړ بر نه دیوال وی قرآن خورم قرآن سره په هغې باندې لاړ هغه کته ونه دی هغه ته میلاو شو ځکه په قرآن یې واغسته که نه حق حلاله دا علما پې پوهېږي حق حلاله حق حلاله لږه زه وروسته خبر شوم حاجي صاحب مړ شو زما اوس خو د جنت ته به رسي که نه دا څو میاشتې مخکې یو ځای کې حاجي صاحب لاړ پټواري ته وایي زما څلور زامن دي دا جایداد ټول هغوی په نوم که وروستو به جنګېږي پټواري صاحب ورته وی حاجي صاحب ستاسو لوڼه موڼه خو نه وي که نه وی نه جي لوڼه نشته یا خدای پاکه میرات یې ښه لوڼه دې نشته حاجي صاحب که ته په قرآن لاس کېږي چې زما لوڼه نشته حاجي صاحب وی ها نشته صاحبه هغه زامنو په نوم شو ټول جایداد کنالونه زه خبر شم زه ورڅخه لاړم حاجي صاحب خبر شیم تا چې ته قرآن کړ دی دا خو په شپږ ستا زمان دي ځینې سخیان دي ځینې شومان دي دا ستا خو شپږ زمان دي څلور د زامن دي شپږ دي لوڼه دي وی خو سادهګان یې که نه تاسو مولیانو یسې به ولې وی هغه لوڼه ما کړی دي که خلکو بوتل دي لکه واده کړ دي که نه کور خو نشته که نه ما کړه لږ ورځې وروسته خبر شم حاجي صاحب ورسېد توت ته یې وخېژو دا فرشتې سړی توت ته خېجئ پوه شوې بیا قبر وله جوړ کړي هغې کې دننه نن به حاجي صاحب دقسې لاړ زامنو په نوم یې که څلورو شپږو لوڼو لاس به سم باس به قیامت به نو د پردي حق سره به دنیا کې نه ځو د دینی مدارسو ته توجه کوئ او هر عمل د قرآن و سنت مطابق کوي ٹھیک شوا قرآن وی ولا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم سو پورې تا فیصلې والا ونه ګرځئ په هغه معامله کې چې دوی منځ کې راغل ده ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا بیا زړه کې تنګسیا بیا نه مومي خفګان بیا نه مومي مما قضیت دا فیصلې نه چې تا کړې ده ویسلموا تسلیما
او منی په منلو ناری نئی که زنانی قانون خداوندی بمنی زنانو د پارا قرآن کریم خپل نبی تسوی یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک اے نبی خپل بیبیانو ته وایا و بناتک لونو ته دی وایا و نساء المؤمنین او د مسلمانانو زنانو ته وایا سو وایا یدنین علیہن من جلابیبہن کله چې دول د کو نه بار تل راشي پزان د غټ غټ صادر واچي چې د دو بدن نخکاری اس کا برقی دی نو خبره ده صادر نه زیات پردی والا شه ده برقا ډیر پردی والا شه ده سلیم تا نه نشي لري کوله خشه ده لیکن دستور سره وت برقا لری کړه ها بس چلے برقا دندې ګرمای کې دا سره دی په شاکړ د خو کته او ورته ها زمونږ لاخو کې اوځي کې سړی بیبي هسپتال ته بوتله هسپتال ته بوتله د څه پورې هسپتال له راپورې سٹورونه دي ډاکټر صاحب دوی لیکل کله ټیسټ کله شي د بیبي د سکینول لکناري ونه تا برقا د پیله پاسه د دوه درې ځله راپورې راغې پورې زی مسکه ټریفک هم د مصیبت ته د چې راپور راشي هغه برقا داسې کی د چې سٹور نو پسکیږي هغه برقا په مخ راولي هغه چې غوسه کې راغې چې دا برقا ولا د سر نه ونی ولا دې نه کنه دا چې چونی ولا دې روډ میسټر او ورډول دوه درې گاډي پم تیر وته وې ما نه سلا ځان پټای ما خو ستا پلار ل پیسې ورکړ دي مہر وښوي ها ما خو خپ نکای صحیح شری محمدی ها پېوت دومره مہر کې ادا گواهان پکې هم ناس خلکو میټانه کجوري خوړلې نو ما نه صرف ستا پرده ده زه جوړته کېږم خلکو ته ځان خای او چې زر اعظم کې زر مخ پټ شو بیا خلکو ورته ظالمه ته صدا ته چلو کوې سړیا د ټینګېدو نو مدا اوس خبره نو زنانو خدمت کې عرض دی ستاسو عزت پرده کې دی ستاسو درب حکم تاسو ته پرده ده او الله خپل نبی ته وی قل اے زمان نبی قل لازواجک و بناتک بیبیانو ته دی وایا لونو ته دی وایا مسلمانانو زنانو ته وایا کله چې د کو نه بارتل راشي پزان دلو صادر واچي بل دے قرآن وی قل للمؤمنات مومنانو ته وایا مومنانو زنانو ته نظرونه دې کته کی بل دے قرآن وی لا تدخلوا بیوتا پر دې کور ته مزه بل دے قرآن وی د سزه ته ملې گئے چې فحاشي وشي ته پکور کې نری سړی تا باندې د دې زنانو حفاظت لازم دی ته نگرانی الرجال قوامون علی النساء سړی حاکمان دي په زنانو باندې نارینه بم د دې پابندي کو زنانه بم کوي د دوی عزتونه به محفوظي دو چې الله تزي په خوشالو بزي حس کا غړې بزي د جنت خوشالۍ بي د دې دنیا عزت بي او کدا نه نو بیار سروان دي دې مجلس کې اخوا پردي سره زنانو مناسري هغه خدمت کې عرض دي ستاسو عزت پاغه خبره کې دي جتا تاسو رب ویل کی بات خپل اولاد دین زده کوي سو واقعات وشله زولګت موري وشتا ادا الله کړه دې مخکې و مرلې باندې پلارې وجل له و مرلو باندې ادا سو میاشتې مخکې پلارې خاخ کړ دې 25 ورځې دي یا 35 ورځې دي قبر کې دې د خیال راغله چې دا یو چل کومه شتامي لیکل نه سړی ماغه وخت سره د پلان په ګوته لګولې خبره راغه قبر یو کنيستو هغه مړ پلار هغه ګوته په دې صحیح ولا ګولا او دلته په دې کاغذ ولا ګولا چې زما پلار دا مرلی مال راکړي
موږ داسې یو واجبه دور کې یو، الله دې حفاظت وکړي. ډېر ضرورت دی په اولاد د دین زده کولو، او تاسو ذمہوار یې. ادا د الله حکم دی چې خپل اولاد دې ته دین وښیي. نو چې دین وښو نو انشاءالله د عزت ژوند به مشران مو په عزتي، کشران مو په عزتي. او که دین ونه ښه نو دا موږ ماران لویو، څومره چې لویو ماران لویو، لړمانان لویو، بیا به چکونه لګی، بیا دا داسې زهر دي چې ته به ترې اړق هم نشي کولی. نن سبا معاشره دې موبایل د وجې داسې شوه. قرآن وایي لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مه ځئ پردي کور ته. موږ زنانه له داسې موبایل ورکو، که ته د مودي خورۍ ګورې دې کې شته، د بش زوی ګورې هم دې کې شته. الله تدخلو دننه پردي کره مه ځه. هغه وایي نه زه ښه په مستحباتو سره به دې کې وګورم، دننه به نه. هلک ته وي په لارو کې مه ګوره، وایي زما څه کار دی، لارو کې ولې ګورم، به دې کې ګورم. به دا ګوتې وسولیدې، د دې هلکانو ګوتې سولیدلي ختم شوي. داسې شی راووته چې ټوله دنیا دا ستا لاس کې ده. ته چې څه ګورې، دې سره به دومره وشي، عمر به بې برکته شي، روزي به کمه شي، حالات به سپیره شي، ځکه دا کار سپیره دی. الله زموږ په حال رحم وکړي. ستړی وم د سره څه کېدل نه، دا د ګنټې نه 5 منټه زیات شو. ٹھیک شوه، دو 1 ګنټه ټایم را کړی و. دا یو څو خبرې ما وکړې. الله دې ماله په هغې باندې تاسو له د عمل توفیق راکړي. الله هم ښه ساته او الله هم قدر وکړه. نور څه